والقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. دنننی مبارکی بختوری و قامی جرگی تراغلو مشرانو ځوانانو ستاسو ټولو یو نړۍ مننه کوو. عزیزانو زموږ دا ستاسو راغونډېدل په دې سیمه کې په دې ځای کې دا د اتفاق د یووالي او د یو بل نه د ځان خبرولو په بنیاد باندې دي. په نړۍ کې څومره هم چې انسانان اوسېږي موږ چې په خپله خاوره باندې اوسېږو تاسو ته دا باور درکول غواړو چې یو څو رشتې یو څو اړیکې یو څو تعلقات دا زموږ ستاسو ترمنځ د دې پښتونخوا وطن په دې تاریخي سیمه په باجوړ کې په خپل منځ کې شریک دي. مهرباني وکړئ دا په سټیج باندې ملګري تاسو لږه خاموشي اختیار کړئ. یو عزیزانو زموږ ترمنځ د انسانیت رشته ده، موږ تاسو ټول انسانان یو. دویمه ستره رشته زموږ او ستاسو ترمنځ دا د اسلام ده. الحمدلله موږ تاسو په دې سیمه کې ټول سل په سله مسلمانان یو. او دریمه رشته او اړیکه زموږ ستاسو ترمنځ دا د پښتو او د پښتونولي ده. په دې سیمه کې څومره هم چې تاسو اوسېږئ دا ټول سل په سله باندې پښتانه وئ. عزیزانو تاسو دا باور لرئ ډېر په ډاډ سره موږ تاسو د داود خیل د عزیزانو ته دا ویل غواړو چې تاسو په دې وطن کې سوالي نه وئ، نه د بار نه راغلي خلک وئ، نه د چا چنو ته ناست خلک وئ. تاسو د دې خاورې مالکان خلک وئ. تاسو د دې خاورې د ګټې او د تاوان برخمن کیږئ ځکه زموږ ستاسو ګټه او تاوان دا د دې خاورې سره تړل شوې ده. عزیزانو دومره ویل غواړو په نړۍ کې انسانان را یو کیږي د پرمختګ او د کامیابۍ راز دا په یووالي کې کېښودلی شوی دی. د قرآن مبارکه وینا دا ده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یو شی ډلې ډلې کېږئ مه، ګوندې پرېږدئ، تربګنۍ پرېږدئ، دشمنۍ پرېږدئ د یو بل سره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وی لا تباغضوا ولا تحاسدوا. بغضونه او کینې پرېږدئ. وکونوا عباد الله اخوانا. ورونه شئ په خپله منځ کې. زموږ پیغام او غږ په دې ټول وطن کې د ورورولۍ او د یووالي دی. خو د دې سره تاسو په دې هم ځان پوهه کوئ څنګه به موږ یو کېږو، څنګه به زموږ ترمنځ یووالی راځي. دا ځینې حقیقتونه به څارل او سنجول غواړي، د هغې په نتیجه کې به موږ یووالي ته ځو. زموږ پښتانه مورخین وایي چې په دې وخت کې په نړۍ کې 10 کروړه پښتانه اوسېږي. 10 کروړه پښتانه دي. 415 د پښتنو سترې قبیلې دي. 15,000 کاله تاریخ دی ستاسو د پښتنو په دې خاوره. 6,000 د دغه سترو قبیلو لاندې واړه خیلونه او ټبرونه بیا راغلي دي. ستر حقیقت زموږ ستاسو ترمنځ عزیزانو دا د قاموالۍ دی، دا د ورورولۍ دی. د نن نه تقریبا 400-500 کاله وړاندې دا یورپ او لویدیځ چې ورته ویلی کېږي دا په تیارو کې پراته وو. دوی په یو څو خبرو باندې رانږدې شولو. زموږ خواست به دی دغه نږدېکت نن هم زموږ ضرورت دی. قامونه جوړ شو، هلته ریاستونه یې جوړ کړو. قامونه چې یو شي، ریاستونه چې یو شي، ولسونه چې سره جرګه شي، تاسو دا باور لرئ د هغې په نتیجه کې اتحاد هم راځي، کامیابي هم راځي. ځکه خوشحال بابا وایي نوراني که هغه ځای چې چرته کینی، نوراني که هغه ځای چې چرته کینی، دیرینه 4 یاران په مشورت. زموږ راغونډېدل به د دې وطن د پرمختګ دپاره وي. نو په نړۍ کې چې خلک راغونډېدل لکه څنګه چې موږ او تاسو راغونډ شوي نو څه مقصد یې مخې ته کېښودو. یو د هغې جغرافیه یو وه، خاوره یو وه. زموږ ستاسو دا خاوره د امونه تر د اباسین، د واخان نه تر بولان دا ستاسو خاوره ده، دا ستاسو د دې قام خاوره ده.
دویم عزیزانو ژبه د هغه خلکو یو وه په یو شریکه ژبه یو بل سره نږدې شو او دریم اقتصاد یو بل له یو کړو تاسو دا یاد لرئ اقتصاد معیشت ګټه وټه دا زموږ ستاسو د کامیابۍ راز دی موږ نو ډېر وروڼه زموږ د دې وطن نه د غریبۍ د لاسه په کډه باندې تللي دي په دې خپل وطن کې به اقتصاد جوړو خو د اقتصاد سره امن به هم په دې خاوره راوستل غواړي امن زموږ ضرورت دی د بدامنۍ خلاف د بېشت د شر خلاف د قام په ضرر خلاف ټول به موږ تاسو یو کېږو غږ به هم یو وي که پاڅونې که جرګۍ دا لارې چارې د افغانستان منځنۍ ایشیا په لور که ناوپاس دی که د لیټۍ کنډو دی که د ګاښې کنډو دی دا به انشاءالله د قام په دې غږ باندې ازادېږي زه خپله خبره د خوشحال بابا په دې شعر باندې ختمومه وایي د ستر پښتون د قندهار تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار او په یوه ژبه وایي په یوه ژبه خبرې د پښتو کړو ولې هېڅ نه شو خبر د یو بل خبردار او پښتانه که بل څه فکر کې ناپوه دي بې له تورې خلاص یې نشته په بل کار ډېره مننه ډېر تشکر او ډېره زیاته مننه مولانا صاحب حاجي فضل ماران پنډال ته راغلی